السلام علیکم. د اهل حدیث له د مفتی صاحب داسې زبردست جواب ورکړی دی، راځئ چې واورو. په میخه قرباني کېږي او که نه کېږي، نو د دواړو سره یاد دي. راځئ په شریکه دا خبره وواورو. قرآن کریم باندې الله قسم خورم چې کله یو مسله مال داسې روښانه شوي نه څنګه چې د هغه شان ته روښانه او ښکاره نه یو، ځکه چې یو شی په قرآن او حدیث کې نه ترې به کرامو هم نه کړي، په هغې باندې موږ ویل قرباني کېږي. روایتونه پکې کوم ذکر کوي، کوم روایتونه چې ذکر کوي منګړت دي، قسم نه دروغ د ځان نه جوړ کړی دی. په میخې باندې قرباني کېږي که نه، نو خلک په لوی پریشانۍ کې اخته دي. یو پکې دی اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کار چې کله نه اهلو ته حواله شي، نبي علیه السلام فرمایي بیا د قیامت انتظار کوئ. په دې ګوره ځان پوه کړئ. 1400 کاله چې زمونږ ستاسو کوم دین را رسېدلی دی دا صحیح دی. نن سبا چې نوي نوي مسلې څوک راوباسي دا غلطې دي. سبا به څوک راپاسي درته وایي چې دا لمونځونه هم غلط، مونږ په شک شو دې مولایان مونږ په غلط اخته. 1400 کاله چې کوم دین را رسېدلی دی دا صحیح دی. نن سبا چې څوک دا غلط ثابتول غواړي، یقین نو دا په خپله د ګمراهۍ شکار دی. دې ځای کې اوابي راپورته شو، وایي یاره په دا میخه باندې قرباني نه کېږي. ولې نه کېږي هلکه؟ وایي یاره نبي علیه السلام او صحابو په دې قرباني نه ده کړې. نو ته ورنه تپوس وکړه، دومره خو تا له الله عقل لرکړی دی، ورته ووایه وایي دا میخه او سنډا دا حلال دي که حرام؟ تا ته به وایي چې حلال دي. ورته دلیل څه دی؟ نبي علیه السلام او صحابه کرامو کله دا میخې او سنډا غوښه خوړلې ده؟ نه ده خوړلې. هغوی نه ده خوړلې، ته بیا حلال ګڼي. زمانه ته مطالبه کوي چې نبي علیه السلام او صحابو په دې قرباني کړې وښیه. زه درنه مطالبه کوم چې نبي علیه السلام او صحابو میخه سنډا د دې غوښه خوړلې ته وښیه بسم الله وکړه. هغوی که نه ده خوړلې ته بیا ولې خورې؟ ته ورنه تپوس وکړه ویره دې میخې د دې دا پی د دې دا ماسته د حلال دي که حرام؟ درته به وایي چې حلال. ورته نبي علیه السلام او صحابو استعمال کړي دي، خاموش شي. دریم نمبر ته ورنه تپوس وکړه وایي دا د میخو چې یو سړي سره ډېرې میخې او سنډاګان دي، زکات به یې ورکوي؟ تا ته به وایي بالکل به زکات ورکوي. ورته دلیل وښایه قرآن یا حدیث نه. نو تا ته به وایي چې کوم نصاب د غوا دی هغه نصاب د میخې دی. نو زکات کې ته په غوا باندې قیاس کوې، په حلت کې ته په غوا باندې قیاس کوې، په پیو ماستو کې ته د غوا حکم په دې باندې هغه به لګې. نو بیا د قربانۍ په مسله کې تا د غوا نه ولې جدا کړې ده؟ ګورئ په دې مسله ځان پوه کوئ. میخه مستقل ځناور نه دی، دا د غوا یو قسم دی، یو نوع ده. د اهل لغت په دې باندې اجماع ده، د ائمه کرامو په دې باندې اجماع ده. باقی دا خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابو پې نه ده کړې. نو هغه وخت کې په عربو کې دا میخې او سنډان دا څیزونه نه وو عموما، چېرته یو نیم ځای کې بیا ممتل کېدل. د صحابو په اخرني دور کې عربو ته میخې او سنډان راغلي دي. بیا د عمر بن عبدالعزیز رحم الله په دور کې دلته عام شوي دي. ما بیا بله ورځ 15 حوالې په دې باندې راویستې وې، خو بیا موقع میلاو نه شوی زه ورباندې کلیپ وکړم. او دا خبره یاد وساتئ، علي رضی الله عنه خلیفه راشد دی فرمایي الجاموس تجزي عن 7 فی الوصیه. میخه د 2 کسانو نه په قربانۍ کې جایز کېږي. او کتاب الاجماع د امام ابن منذر رحمه الله باندې واجمعوا على ان حکم الجواميس حکم البقر. په دې خبره باندې اجماع د مسلمانانو اتفاق دی چې د میخې حکم دا د غوا والا حکم دی، دا ځان مستقل حکم نه دی، دا د غوا یو قسم دی. دغسې امام احمد بن حنبل نه تپوس وشو په میخه قرباني کېږي؟ په دې کې وایي څه کېدی شي؟ او فرمایي لا اعرف خلاف هذا، په دې کې اختلاف ماته نه دی معلوم. هغه دور کې چې اختلاف نه دی کړی، په دې دور کې اختلاف کې نه هلکه. دغه رنګې ټول اهل لغت هم په دې باندې اجماع ده. الجاموس بمنزلة البقره. دا جاموس میخه را په منزله د بقرې د غوا ده، د ځان نه مستقل قسم نه دی. دغه رنګې په دې باندې اتفاق او اجماع را روانه ده. زه تاسو ته یو مثال درکړم. د مور سره نکاح حرامه ده. په دې باندې زموږ ستاسو اتفاق د قرآن امهات ذکر کړی، میاندو ته وایي. د نیا سره هم نکاح حرامه ده. قرآن کې د دې ذکر نشته دی. تر یو نه تپوس وکړې د نیا سره نکاح حرامه ده، په قرآن کې ما ته وښایه. تا ته وایي چې نیا ځان نه قسم نه دی، په امهاتو په میاندو کې داخل ده. نو قرآن وایي د میاندو سره مور سره نکاح حرامه ده. نو چې د مور سره حرامه ده، نیا په مور کې داخل ده، مستقل قسم نه دی، د هغې سره هم حرامه ده. دقسې ورته ته ووایه په کومو دلایلو سره چې د غوا قرباني جایز ده،
په حق دلایلو سره د میخ قرباني جایز ده په کومو دلایلو سره چې وا حلاله ده په حق دلایلو سره میخ حلاله ده په کومو دلایلو سره چې د وا ماستو پي حلال دي په حق دلایلو سره د میخ پي هغه حلال دي په کومو دلایلو سره چې د واقر هغه زکات هغه ثابته په حق دلایلو سره د میخ زکات هم ثابت ده ځان له قسم نه دي په شکوک او شبهات کې مو ورځيږي